کتونکو سلامونه کوم د پی کې 65 او د 25 امیدوار لبخان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دي. څنګه چې تاسو ته ذکر کوم چې خلک وعده کوي د دروغو تحریک لبیک د لا وزارت هم نه دی ملو، خو ډاکټر محمد شفیق صاحب په دغه صوبه کې دی وخت کې څه د زرو پورې د کورونو منصوبه لري او دا منصوبه د وزارت نه د اقتدار د مخکې چې کومه روانه دا یو لویه کالوني تاسو وینئ دا د غریبانانو لپاره کورونه دلته کې تعلیم پری، صحت پری، اوبه پری او بالکل هر څه چې کوم دی نو دا به دې ځای کې وي. نو موږ ځکه تاسو ته وایو چې کرین نهه دا د ستاسو د ترقۍ د سوکالۍ د پرمختګ او د نظام مصطفی دپاره چې کله عدل او انصاف شروع شي که نه هر څه ټیک ټاک شي، مسلې حل شي. مسلې به تاسو له څوک دغه کرین او زه تاسو ته بیا دا بله خبره هم کومه چې د دې کرین دا غاښې ډېر اوږده دي، دا منډانې پرې د لوباسو د قام سره چې کم ظلم شوی دی، خو چې د دې نه پس هم څوک نه پوهېږي یو سړی په 500,000 روپۍ باندې د 50 کالو لپاره ځان به ګاڼه کي یا یو سړی چې کوم دی د بوجوړو دپاره ځان ګاڼه کي بیا 15 کاله چې کوم دی نه هغه جاړي چې زما سره خو نه بجلي شته نه ګیس شته. نو دا خو وګوره تحریک لبیک چې کوم دی بغیر وزارته بغیر اقتداره دا کار روان دی. دی وخت کې چې کوم دی په سوونو کورونه داري مکمل شوي دي، په سوونو کورونه مکمل شوي دي. دا ټول علاقه چې کومه ده دا به صرف د غریبو خلکو دپاره وي، داسې نه چې د مخ مروت تحریک لبیک کې دغه خبرې نشته دي. د انسانیت خدمت کول دي چې مسلمان وي خو دلته په پاکستان کې اقلیت هم دی خدمت به بېلوس کېږي. نو 5 پرورې تاسو دا کرین نښه یاد وساتئ او پی کې 65 والا ته وایم چې انشاءالله تقدیر به هم بدلیږي. تقدیر یو مثالي خدمت به هم کوو، خو یو سړی وایي چې موږ خاموش یو علموالی وټ ورکوو نو بیا یم تحریک لبیک له ورکې. الحمدلله د تحریک لبیک علما به تاسو ته هر ځای کې چې کوم دی نو ډاګیس ښکاري، سپینې خبرې به کوي، حق پرستي به کوي، اخوا خبره بني. خو یو سړی وایي چې خدمت لی ورکوم نو زما د 40 کالو دا خدمت وګورئ. خو یو سړی وایي چې داسې کس لی ورکوو چې خبرې ډېرې کولی شي نو زما نه به الحمدلله په اسمبلی کې څوک زیاتې خبرې ونه کړي. او خو یو سړی وایي چې داسې یو پارټي چې هغه څه کړي دي نو تحریک لبیک ته لا نه اقتدار میلو دی نه الیکشن کړی دی او دا یو دونه لویه منصوبه چې کومه ده دا په پښتونخوا کې روانه ده او دې کې به چې کوم دی د پی کې 65 والا حصه خو هم وي، د هغې خلکو حصه به پکې وي چې هغوی دې وخت کې خدمت هم کوي او دې وخت کې چې کوم دی نو د تحریک لبیک پیغام چې کوم دی نو کور کور ته وړي. دا په سوونو کورونه دې خلکو ته دا د روزګار یو موقع میلو شوې ده. څونه خلک چې کوم دی لکه دې کې څونه خلک په روزګار دي 20-25 پورې کسان چې کوم دی نو دا دې کې په روزګار دي. دا سټرالی والا راځي، دا بلاک راځي، دا څونه لویه منصوبه ده. نو دا زموږ د صوبایي امیر ډاکټر محمد شفیق صاحب زه ځکه پی کې 89 والا ته هم ویم ان 29 والا ته هم ویم چې تاسو له خدای پاک یو خیره درکړې ده کامیابي کې بغیر وزارت دومره لویه منصوبه په سیلابونو کې د اربو روپو سامانونه کټونه بسترې نیمې څیزه خو تحریک سره چا دوکه کړې ده چا زیاتې کړې دي نو هغه ورې زوال شوی دی، دغه زوال دی. مزدوران لګیا دي ټیکه ده. انشاءالله دا ستاسو د وړاندې ده، دا یو ډېره لویه منصوبه ده او دا منصوبه به چې کوم دی نو سر ته به رسي او دې کې به ستاسو د غریبانانو چې کوم دی نو انشاءالله کورونه وي. دا تحریک لبیک مرام دی، دا یې کار دی، دا ستاسو د وړاندې دی. دا ورور ما سره رالل ملګري رالله نو خوشحاله هم دي، هغوی هم دغه خبره کوي چې تحریک لبیک ته خو لا وزارت هم نه دی میلو او بیا یو دونه لویه منصوبه. خلکو به چغې والي چې دونه کورونه به در کوم او دا به ما به پی کې 65 کې د 80 کورونو چابیانې خلکو له ورکړي په ریکارډ باندې ځمکې مې چاله اخیستې دي چې چا ځمکې خپلې وي کورونه مې وله جوړ کړي دي، سټامپ مې ورسره لیکلی چې تر مرګه دا ستا کور دی او خرڅولی نه شي. هماغه شان د تحریک لبیک چې کوم دی نو دا په زرګو کورونه به جوړېږي په سوونو پکې الحمدلله تیار دي. دا د پښتونخوا د خلکو دپاره یو ډېره لویه تحفه ده او داسې به نورې کالونه د هغې دپاره نور ځایونه چې کوم دی نو اخیستې شوي دي دا به ځای په ځای
دا کالونی چې کوم دی نو دا جوړیږي. نو په دې وجه ورته یم چې کرین ته نښه وښیې دا ګورئ دا غونډ ایریا ده ښه په دې غونډ ایریا کې به کورونه جوړیږي. دا وګورئ دا چې په زرګو کورونه جوړیږي نو دا ډېره لویه ایریاز یې اخیستی شوې دی. نو تحریک لبیک سره یو ویژن دی یو میشن دی یو سوچ دی یو فکر دی د هرې طبقې دپاره. دا ویډیو د سره شیر کړئ ګرانو کتونکو چې زموږ دا پیغام خلکو ته ورسي. او څوک وایي چې هغه د بېوسه خلکو ملاتړ جوړ شو د تحریک لبیک ملاتړ جوړ شه. ډېره مننه.